ख्वाजा से मुबारक शेख उल कुरान वल हदीस इमाम अहले सुन्नह वल जमाअह मनासिर अहले सुन्नह वल जमाअह नाबिग़े असर गुलाम हज़रत गुलाम अल हनफी दामत बरकातुहुल आलिया बिलमुबारक रब कायनात कमरगुन के आला मर्ग व तवक्कुल शहादत दी दात मामूली सदमा न दा दे मर्ग इमाम बुखारी असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला तहता दीन समा सहीहुल बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमुल्लाह ताला खशदा यो रज़वा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक ला सुचक करी दी कमर गुवाली अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादा फी बलद रसूल रब कायनात मर्ग नवालम हमर गुन की शहादत मर्ग नवालम क्या तमीने तो मोहब्बत इजहार कई रब करीमा शिमल गिरा तरा कई शहादत मर्ग तरा का फी बलद रसूल मोहब्बत मुस्तफा फखारिय गिरा तरा का सदा पराना आगा मर्ग शहादत वलिल्लाहिल हम्द من شيخ المشايخ جناب محترم نابغ الصيب دامت بركاتهم العالية جناب محترم خواجہ صاحب مبارک دامت برکاتهم العالية رب کائنات آغا مرگرد شهادت و نصیب کر آؤ مدنی جانان فرمائی الجهاد ما بین الى یوم القیامة جهاد با بمخالف دلو بکفارو بمنافقینو بهدانو د نصرانیانو په مقابله کې د علیزامو په مقابله کې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي دا بشری الى یوم القیامه ولله الحمد نابغه صاحب مبارک مشرق مغرب ته معلومات دی ځمکې اسمان ته معلومات دی نارینه او زنانو ته معلومات دی علماو عوامو ته معلومات دی نابغه صاحب رحمة الله علیه چې کوم احرب واچمو کې د اهل سنت والجماعت دا عقیده راښکاره کړه د اهل سنت والجماعت مسلک یې راښکاره کړي دا حقیقت د چا نه پټ نه دی دا حقیقت د چا نه پټ نه دی نابغه صاحب رحمة الله علیه نور الله مرقده دی مبارک عام شخصیت نه و دا د یو صوبې په سطحه باندې نه و دا د یو کلي په سطحه باندې نه و زه درته وایم د ټول پاکستان په سطحه موږ نابغه صاحب لرلو د ټول افغانستان په سطحه موږ نابغه صاحب لرلو د عربو په سطحه باندې موږ نابغه صاحب لرلو یو ورځ ورسره روانم او دا مبارک ته مې وویلې ما ورته لږ احتیاط ځان سره وکړه لږ څوک ځان سره خامخا لږ تمانچه او دارنګې کلاشینکوف ته ځان سره موږ درسره ګرځو مبارک سے راته فرمایل دا صاحب الکشف دی مبارک راته فرمایي وایي کومه مرمۍ چې زما دپاره مقرره ده او هغه باندې چې دا خفه کېږم هغه مرمۍ به خطا نه شي هغه د مبارک بشر چې پرون پر موږ باندې دا حالات تېر شو او موږ چې به هسپتاله ورغلو د مبارک هغه خبره ما ته مخامخ ودرېده چې کومه مرمۍ زما دپاره مقرره وي هغه به چې دا بې ځایه به نه چې هغه به پر ما باندې راځي مشرانو دا یو خبره درته کوم یاد وساتئ دا د اوس نه دا حالات نه دي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه را روان حالات دي دا د اوس حالات نه دي که دا دې ته سوچ وکړه یو ورځ د ورځو وه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه مبارک جنازه تیاره ده لیکن دنیا ورته راغلې ده صحابه کرام ورته راغلي دي اولیاء او اتقیا ورته راغلي دي صلحاء او نیکان ورته راغلي دي حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه مبارک پر کور باندې اول مخالفین رالو پر کور باندې ورته راغلو د کاڼو ګزارونه پر وکړ مبارک زخمی دی تندی مبارک زخمی دی او کتب ده سیرو چې مطالعه کړلی شي وتلی شي صاحب فرمایلي دي که د مبارک جنازه را روانه ده جنازه چې را روانه ده ګیر چاپېره ځوانان کوم چې علیزی وو یهودیانو نصرانیان کوم چې د کفارو ملګري وو د هغې تایید کوونکي حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه جنازه را روانه ده یکدم د کاڼو ګزارونه پر کېږي او هغه مبارک صحابه هغه اولیا چې جنازه یې پر اوږو باندې راخیستې وه تندي مبارک زخمی دی او پر بدن باندې وینه را روانه ده چې کلې مقبرې ته را رسولو او دارنګې خپل ځي ته را رسولو د ټولو صحابه کرامو چې چا څوک جنازه کې
چا کړی دی او دارنګې دوینه ورباندې را روانه ده دا زموږ څه اول ځل نه دی زموږ اسلاف ته د اسلافو سیر مطالعه کوي تاسو راسه سید الاسقیاء امام الائمه امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خبره یاد وساتئ د مشرق نه تر مغربه پورې د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب چې راښکاره کړی دا په یوازې په پاکستان افغانستان کې دا نابغه صاحب مبارک کړو چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده راښکاره کړه دا چې دا صحیح ترجمان د احنافو وکیل د احنافو دی مبارک چې دا دومره چې دی بهادر و دومره بهادر و چې دا مبارک که میدان ته راغلی دی مخالفین یې په علمیت کې چې دا مقابله نسو کولی ټول ترې عاجز و د افغانستان او د پاکستان علما ترې عاجز و د نابغه صاحب مبارک د علم مقابله چا نشوه کولی